بوډای خزا نن د خپل ملک بوډاګان بوډای بلا دي بوډایګانو ته وګورئ. بوډای چې ده په ودونو کې چې وګورئ د ځوانو نه تیزه ګډېږي. دا زړې دکان کې ناست ما یو ورځ یو بوډای راغی ماته چې ملا صاحب ته دې زړو ښځو پسې ولې لګیا یې؟ مالو زبار باروزه ویل ولې؟ مال زه ښځو سره خبرې نه کوم. نه نه دا سړی زړه نه لري څه اوس څه کې دې سره دې سره اوس مال څه چل مال زړه لري دې خدای دې بیا ځوانه کا ویل دغسې وایه که نه تاسو هسې ټرای وکئ. مونږ دلته یو ډاکټر و نو هغه به چې دا ښځې رالې څه وخت کې نو هغه سره یو کمپاوډر و ډېر وران هغه به زړې ته چې اواز کول ویل به جینۍ راشه وایي ځواني کوټې شي زه جینۍ یم څه خوشحاله به شوه زړې ته چې جینۍ ووایي چې ښځه بربنډه ګرځي د کوم سړي د ده هیڅ عبادت د الله په در کې قبول نه دی. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هرکلی وایم. ویډیو کمپلیټ وګورئ. مولانا بیجلی ګر صاحب بیان دی خندا به هم درشي او ډېرې سپینې سپینې خبرې یې پکې کړي دي. بالکل دا خبره خو ټیک ته نن سبا خو پرده چې کم ده یوه ښځه هم نه کوي فخر پې محسوسوي چې څه ټایم ده همداسې بازار کې لوپټه کې ګرځي وایي زه ما ډرنې وه نو ډېر د افسوس مقام دی. مخکې بیان اورو آینه پس بیا خپلې خبرې هم کوو. دا په پخه تیږه دوس دی او د دویس هیڅ ادا چې د هغه خدای ته قبوله نه ده. نن ستا د پاکستان 99% ښځې چې دي هغه بربنډې ګرځي. بالکل یار دا خبره بالکل ایگزیکټلی ټیک خبره ده اور څومره سخته ګناه ده چې د هغې د خاوند یا که یو ښځه واده نه وي نو د هغې کور کې چې مطلب رورې وي پلارې وي نو د هغې عبادت نه قبلېږي. دا څومره غټه خبره ده څومره غټه ګناه ده او دا مونږ څومره لایټلی ده. د شپې په 1 بجه وګوره ستا په ملک کې د بایسکوپونو نه د سړو نه ښځې زیاتې راوځي. ته ورشه په کوچي بازار کې وګوره نن بېګاله په آرمي سټیډیم کې وګوره دا نیکي ضیاءالحق صاحب د پاکستان او د اسلام سره کړې وه چې آرمي سټیډیم دا د لعنت ډیپو یې جوړ کړی. ته ورشه په صدر کې شفي مارکیټ کې وګوره په صدر روډ باندې خاوند د باګړو دلی په موټر کې ناست دي او ښځه یې لاړه شي د دوکان نه سوداګانې. بالکل یار بالکل بالکل دا بیان څومره زوړ دی یار. تقریبا مولانا بیجلی ګر صاحب چې وفات شوی دی څومره ډېر ټایم وشو او دا بیان چې هغه کړی څومره ډېر ټایم وشو. دا خبرې بالکل ټیک دي یار. اوس هم همداسې کېږي. سړی به په موټر سایکل کې او ناست وي یا به ګاډي کې دننه ناست وي او ښځه به تلي دوکان کې به شاپینګ کوي. سړی به په انتظار بار ناست وي او ښځه به ګرځي په مختلفو دوکانونو باندې. او دا صرف پېښور صدر بازار یا وغیره دغه نه. دا تاسو لوکل خپل بازارونه وګورئ ای کې به تاسو له هم داسې خلک میلاویږي. نن ښځې د پاکستان دومره لرې لاړې دومره لرې چې ملیان خو اوس په پاکستان کې خیر پاتې نه شو چې د چا هغه نیکه به یې خپل ځای ته بیا رانه وړي. نیکه دا چې څه وایي خلک آینده د دې ملک متعلق دا دروغ وایي. مولانا بیجلی ګر صاحب چې دا بیان چې کم دی نو تاسو له مو وی چې دا ډېر زوړ دی خو دا کمې خبرې چې مولانا بیجلی ګر صاحب مخکې کړي دي دا هغه ټایم کې هم وي خو اوس دا خبرې ډېرې زیاتې شوي دي. مخکې کېدای شي کمې وي
اوس د هغې یو په ډبل زیاتې شوي. تاسو وګورئ خپل بازارونو کې څومره ډېره بې حیایي ده یار. خپل بازارونه تاسو وګورئ، تاسو به خپله پته ولګي. ښځې سړي پکې میکس ګرځي، غټ غټ بازارونه تاسو وګورئ. بیا هغې نه پس واړه بازارونه وګورئ، نو هغې کې هم ډېر بد حال دی. مخکې د ویډیو طرف ته یار 50 کاله مخکې ابتداء د پاکستان په دروغو شوې وه او 50 کاله وروسته انتها یې په دروغو وشوه. وشوه که نه؟ کچکول به ماتوم، کچکول یې قوم ته غاړه کې واچولو که نه؟ بالکل ستا ټول ملک نن د دا یو شارټ غونډې بیان و د مولانا بجلی ګر صاحب. تاسو سره ما شیر کو. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او دې کې چې مولانا بجلی ګر صاحب څومره خبرې هم وکړي نو بالکل تاسو وګورئ. بالکل ټیک خبرې یې کړي دي. دا مخکې هم بې حیایي وه، مخکې ډېره کمه کوس چې مولانا بجلی ګر صاحب ژوندی او دا بې حیایي کتلې وه نو خدای خبر چې کوم قسم بیان او کوم قسم خبرې تاسو له خو پته ده. مولانا بجلی ګر صاحب چې کوم سپینې خبرې به کولې، کنځل به کول ډېر. نو یو ورځ ته چا تپوس وکړو چې لکه تاسو کنځلې ډېر کوئ بیان کې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به خو بیان کې کنځلې نه کولې، هغه نعوذ بالله خو داسې بېهوده الفاظ نه استعمالوله. نو مولانا بجلی ګر صاحب ولوي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به صحابه کرام ناستو او مال ټول بې غیرته او د لګان او کنځل منځلې ورپسې وکړه چې مال دا خلک کینی که نه. نو بالکل اوس معاشره کې دا ټوله غلطي د میل ده، دا فیمیل نه ده. دا فیمیل ته ازادي میل ورکړې ده، زنانو ته ازادي نارینه ورکړې ده. مطلب ټوله غلطي د سړو ده چې سړی ټیک وي همدغه زنانه به نه بې حیایي طرف ته نه تلي، دومره ازادې به دی نه ګرځېدي. خو مطلب د کور د طرفه چې کله ماحول خراب شي نو هغه بهر ماحول باندې هم ډېر زیات اثر غورځوي. او د بهر ماحول باندې بیا تاسو له پته ده بهر ماحول چې کله خراب شي نو بیا ټول اول معاشره چې څومره وي نو هغه معاشره ډېره زیاته خرابېږي، په هغې باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. نو تاسو ټولو ته ریکویسټ دی پلیز چې څومره کسان هم دا ویډیوز ګورئ نو خپلې خویندې وي، ستاسو میندې وي، د چا ښځې وي، که چېرې بغیر ستره ګرځي دی بازار کې مخ نه پټئ نو ډېره د افسوس خبره ده. نو مخ نه پټول خو بیخي اسلام کې خو پرده ډېره د زنانو د پر ډېره غټه پرده راغلې ده. خو هغه پرده نن سبا زنانه بیخي نه فالو کوي. مخکې بورکې وی نه پس پړو نشي، اوس خو بیخي لو پټو کې زنانه ګرځي او ستر خو بیخي نه کوي. داسې ډېر جنکۍ وي د کالج او د یونیورسټیز جنکۍ چې څومره وي خو بیخي لو پټاړو په سرای نه سرې هم کولو پرېښې وي، ویښتې هم ښکاري. نو ډېر د افسوس خبر ده څومره ملګري هم زما دا ویډیو ګوري او د هغوی خدای مکه که خویندې داسې وي یا ستر پکې نه وي، پرده پکې نه وي نو له زه ریکویسټ کوم پلیز چې کور کې لږه پابندي راولئ چې دا بې حیایي ختمه شي. دا بې حیایي چې څومره زیاتېږي نو دومره به زموږ راتلونکی نسل هم خرابېږي. ځکه دا بې حیایي چې ای ګوري نو هغوی ته ډېر غلط اثر په هغوی باندې پروزي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. جنید خان آفیشیل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ باکس کې خپل رایه موږ سره ضرور پیش کړئ. والسلام.